اخلاق را کوي صحیح. دا قرآن کریم مونږ ته د نبی علیہ السلام والا سیاست را کوي. د پیغمبر سیاست سو کله تایب ته تبلیغ کوا نو دارنګي کله یو ځای ته ځه نو کله یو بازار ته کله بل بازار ته. دغه اسلامي سیاست خو بعضې خلک بل څیز ته اسلامي سیاست وایي او هغه د شریعت خلاف هم وي او هغې ته هم ګوره دین وایي. دا یاد وساتئ محترمو چې یو څیز دین نه اسلام نه او تا هغې ته دین او اسلام وایي نو چې بېدینۍ ته ته دین وایي یو غیر شرعي طریقې ته ته شریعت وایي. ګورې خبره ډېر بل خوا رسي. ګورې ښه یو هغه خلک چې دین ورته نه وي لګیا دي بس دوکو دړاکو ته هغې مو چې دا سیاست دی دی کې دوکه ده او دړاکه ده او دروغ دي او اخوا او دېخوا ناجایزه او هر چا سره میل جول خو دین ورته نه وایي اسلام ورته نه وایي نو بس ګناهګار دي. خو چې یو غلط کار دی د ګناه کار دی د بېدینۍ کار دی او دین ورته وی اسلام ورته وی شریعت ورته وی جهاد ورته وی دا بیا خبره ډېره لرې رسېږي. نو آسماني کتابونه قرآن کریم باندې به ایمان ساتو. دا قرآن کریم مونږ ته د بیبي حق بیانوي. دا قرآن ښځو ته د خاوند حق بیانوي. دا قرآن اولاد ته د والدینو حقونه بیانوي. دا قرآن کریم والدینو ته د اولاد حق بیانوي. دا قرآن کریم د ګاونډیانو حق بیانوي د رشته دارانو حق بیانوي د یتیمانانو حق بیانوي د رشته دارانو حق بیانوي د مسکینانو حق بیانوي د مسافرو حق بیانوي. دا قرآن کریم دون عظیم شان کتاب دی. دا وګوره تا ته د لوري سم بیانوي د لور د دونه حصه ده د زوی د دونه حصه ده نو که زوی مړ شو د مور دونه حصه ده د پلار دونه حصه ده میراث هم بیانوي فرایض هم بیانوي. دا قرآن کریم کله د نعمتونو تذکره